روزه په تمامو امتونو باندې فرض وا دار چا د شان مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو ته نه وي. روزه به دار شي نیسي، د سترګو بم روزي غلط کار ته پکې نه ګوري، د غوګونو بم روزي غلط خبره به پکې نه اوري، د خپو بم روزي غلط زینو ته پکې نه ځي، د لاسونو بم روزي غلط سيزونه ته به نه اچي. نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي، روزه د دې ټولو سيزونو نامه ده. بعض ائمه تر دې پورې لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو پردی بده او اله د خپل مفادو د پاره، نو په دې روزه ماتيږي. خلبهم چې د په غلط شی باندې نه استعماله، جبابا په غلط شی باندې نه استعماله، دا احتیاط بم کوي. د روزې میاشت ته رمضان وای. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وای. یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وای. علماء لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزه ونیوي، نو د یو لسو میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخته منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره حجم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره زکاتم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې بل سړی دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درک نه لګي، نو هغه سره امدادم فرض ده. دا وره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوا، یو کور، الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نو او په تا ته پته ولګېدا او داغه روزه ماته نشته او تا ولا درو جماعتي بندوبست نکو، الله به په ټول محله جهنم ته بوزي. او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې کوزو پاس کیږي غرړې 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 څه چل دی ختم شو، ختمونه نخلتي زمونږ بیړه تباہ ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړی باندې لاندې سال دی.
او دواړه بزرګانو چې کومي ادیره ما ته خودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټوله ادیره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي دا ټوله ادیره کې مړی چې دي دا ناستی او غوخي ته غسیږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکا بدر نه پری کی چا چاړه دا سلان دی راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکا پری دا ټول مړی په قبرونو کې چې پراته دي غوخي ته غسیږي لګیا دي تاسو چې مړی خخ کوي په دیره کې څه کوي ا د مړی وارث تر رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچی چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسي رضا د خدای رضا د خدای دا دوا به یاد کړ دا دوا به یاد کړ په دې نه کې خپل چې دی واخلي الته دی کېږدي خد سنبال کا بیا در نه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړ توګیر آخر بلاړ شي د دې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړ توګیر آخر بلاړ شي د دې جایګیر غشنی ولې درته کمان کې داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پسې پسینه نه نوځي یو کپ میاش پسې نه نوځي یو کپ هفته پسې نه نوځي دا ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم شي یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کال مخکې 15 لک روپۍ ته پاتې کېدی وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولې ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلي چې خدای دې خوار که چې راتلې څه دې راوړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدی څه غوټه در سره وه څه دې راوړي دي خو چې څنګه 2 لاسه راغلی وي داسې 2 لاسه به تیزې که نه څه وړي خو نه ځان سره نو عزیزانو پړومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلې نه بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده و دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها لا ادري
والله که زه خدای پیژنم. دا پیژنې دا څوک دی؟ والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه حال وي؟ ستا به څه حال وي؟ دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې داغه خوله څنګه وه، داغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلې شي څوک؟ داغه پوزه څنګه وه؟ سترګې څنګه وې؟ د سر ویښتې څو قسمه وو؟ ویلی شي چاته؟ لاسونه یې څنګه وو؟ په لاره تللې څنګه وو؟ لباس یې څنګه وو؟ پټکې یې څنګه وو؟ څادر یې څنګه وو؟ د چهرې بناوټ یې څنګه وو؟ دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پیژنې او دغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانې دی. وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ. ما کوم سړی چې ته نه پیژنې او دغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانې دی. او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی. نو ملائکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې. او چې ته وایې چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملائکې به وایي خبیثه، مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې وړي. د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوری رحمت الله علیه په سترګو ښودلې وه، ویل په مخې راته لاس راخ کو او راته وی چې دې ادیرې ته وګوره. افغانی صاحب قرآن خوړو چې ما ادیرې ته وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې، د هر قبر نه. نن درې ورځې ته مړي پسې ناست دي، تا سره دا احساس وي یا ما چې ایښی دی د هغه به څه حالي هلته قبر کې به یو سوټمارې زوی به راځي او دا دوا به یاده کړو، دا دوا به یاده کړو. او بیا چې معتبر راشي، خان راشي، خان راشي، ارباب صاحب راشي، افسر صاحب راشي، نو ټول ورته ټوکرای ټوکرای شي او هغه به کینی نو پر دې ځای به داسونه یې دا دوا به یاده کړو. دا داسې کې اشاره کم ځای ته وکړي ستا مړی چې شوی دی زما د دې ته پې خوشحال شي چې خانم راغی زما مړي ته دا. دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړي خبر نه دی ګرځولی، په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات.
په بازارونو او په جمعاتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي. د مړي خبر ګرځول. په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړي ته لاړ نشم هم ګیلې نشته، ځکه چې ما خپل مړي ته تر غوښته نه نو زاور کې خپل کار کوم. ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګي ده نه ما دې خوړلې ده او نه ستا خورم، زاور کې خپل کار کوم. خبره د دین کوا، یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته، د دنیا مکوا. تباہ بشي، غرق بشي، انجام بم بیا داسې وی چې څوک بم راټینګولې نشي. دیو جنا سوچ وکي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته، داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي. په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سے بوي، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی سے بوي. هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی. کته پټاو خرم چاته پته بنه لګي. نو واحد عبادت پټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل ووري، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی چې خان ورته روټۍ وکي او راوي غواړي، ا مزدور بسکی. نواب ورته وکي، د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو 100 دانې داسې په خپل لاس ورکړي. چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده. څه وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړې. چرته زو چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړې. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به. روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس بڅنګي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده
او د روزې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړلی کېږم. الله وایي د روزې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړلی کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډۍ بوچۍ روزه باندې الله بستا شي. اسی وایم چې یو طرف ته زمونږ د عباداتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ، نن سبا خو روجماتی د پاره د خلکو سس نخرې جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کم ځای اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسې نه چې د روجماتی وختي او د چارو جماعت نه وي، بیا به تباه شي، غرق به شي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسې نه چې څوک بې پښمني پاتې نشي، څوک بې چایو پاتې نشي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي به بل له ورکو. تا یو سړي راته بل ورځ ویل مونږ ځان له چې څه کړي به بل له ورکو. کېنه د ګډې بچیا، تا ځان له څه کړي؟ په غټه غوښه به دې پخ کړي، ټیپر به دې پکې اچولي، چټني مټني به دې هغې تا ځان له څه کړي؟ په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو، امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ به 3 روزې تا د پاره ودیسو. دا دواړه خدای جوړ کړ، دواړو روزه ونیوه. چې روزه ونیوه چې ماښام شو دروازه کې आवाज شو، حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړي. دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو، والله کم دروټه درک لګي. ا دواړو چې ځان له څه بندوبست کړي هغه ټولو چت کو غیله بار ورکو. د چا غنیکه به وکي، مولا به وکي، یا به پیر صاحب وکي، یا به ګیراور صاحب وکي، یا به اتی صاحب وکي، د چا مور به وکي. زبردست وکم سبا له بیا روزه کړه په نهاره، چې بیا روزه کړه چې ماښام بیا څه قجوري وغیرہ تیاری کړي. بیا دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو، د روټای درکب نه لګي. بیا حضرت علی ارسوچت کو باره ورک. بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو. نه فاطمه وا کنه، خاتون جنت وا کنه، مونږ به د خپلو انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته بده سیو کوي. تاسو په ایمان وای ها زبې وکم، تاسو به وکړئ. په 3 ورځ بیا روزه شو، چې بیا روزه شو چې بیا ماښام تیاری وکړو. بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو، د روټای درکم نه لګي. بیا هر څه اوچت کوور. قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
قرآن راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر به په ټوله دنیا خپور وي او بیا روټۍ وخوړله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټۍ خدای د پاره در باندې وخوړله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل درنه نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې وکړه نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سروي کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې حشتا ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجیراشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تللی وم او چترای وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه یې کړه نو منځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجاوی نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمه کېږئ چې جماعت له یو قجوره راوړو 50 کروڑه کجوري ثواب دی او د پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی په کوم دا پکوړې میکوړې په ټولي په دې کو نظر منډلې شي او جهنم ته به روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته تاسو خیال راکړئ پر دې حق عمر له بیړه تباہ او یو غرور د دې الکه تاسو د جمعې پر ورځ خدین را پرې دي که څه چل دی یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجې راځي جمعه دا به سبا د جنت ټیکاداري څه علاج به کې خو یو خزه و لوري مړه و زمون په مالت کې نو هغه په جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غر کی اسدا جنت باس ماستا سو مخ کی شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره
یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي، ټول پاکستان، او دا ټول پاکستان ورکه، نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی. وګورئ په سورۃ رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې په ګناه قادر شو، په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هوی د دې خو به خدای تپوس کوي او رستو شوي دي، ګناه باندې دي قدرت راغې او رستو شوي، نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد دو جنت ورکو. چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوي، انعامي دو جنت به ورته ورکو. په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان، یو دوا چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي، میوې به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان، د هر قسم میوې به دو قسمه، بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي، التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیا بوالی وی دی جنتیانو په فرشونو باندې تکیا بوالی داس لکه دا دلتا زه باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو، هر یو سړی به چې راتلو صادر به ځان لاندې کولو، پس مکه به کې ناستو، خان کټ کې ناستو، نو دی په کټ کې نه کې ناستا. زه زړه کې ویاړېدم چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د دې کټ نه، خان خو خان دی که نه، خان زمونږ د بالا ماڼۍ کې هم ډېر دي د اوچې خانان، په کوڅو کې سپي د لوږې مړه کېږي،